السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. ډېره زیاته دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده چې ظالمه لور راپاسي او خپل پلار د خپل یار دپاره ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. ظالم لور داسې حرکت ولې وکړو چې خپل پلار یې د خپل یار دپاره ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. اخر پلار ورته داسې څه خبرې کړې وې چې لور له یې دومره غوسه ورغله چې د خپل یار دپاره یې خپل پلار ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي، هم اوس زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه را مخې ته شوې ده چې خپله لور به راپاسي او خپل پلار په خپلو لاسو باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. د پلار ګناه څه وه؟ د پلار ګناه دا وه چې لورې ته زما عزت ته ولې لاس اچوې، تا زما عزت پسې ولې راغست، تا زما د عزت لږ شانتې خیال وکړه، زما عزت وساته او داسې غلط حرکتونه مه کوه. خو لولی په دې خبرو باندې ډېره زیاته غوسه ورغله، تمانچه یې راواخېسته او په خپل پلار باندې کېښوسته او خپل پلار یې په خپلو لاسو باندې د یار دپاره ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. خپل پلار یې قتل کړو او خپل یار سره مټیزه وتښتېده. دوستانو، لور ډېر زیات غلط حرکت کړی دی. اول به یې یار سره غلط کارونه کول، چې کله په غلط کارونو باندې پلار ګیره کړه نو پلار ورته لږ شانتې غوسه شو، پلار ورته داسې سختي ونه کړله، خو لور یې په دغه غوسه کولو باندې ډېره زیاته غوسه ورغله او تمانچه یې راواخېسته او د خپل یار دپاره یې خپل پلار ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، نن سبا داسې بچي دي چې ته ورته یوه خبره هم وکړي، د پلار او د مور یوه خبره نشي برداشت کولی. ولې چې نن سبا د بچو وینه ډېره زیاته ګرمه شوې ده، یوه خبره هم نشي برداشت کولی او خپل مور او پلار ډېر بېدردۍ سره قتل کولی شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه خامخا سبسکرایب کړئ، تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. همدې سره نه اجازت غواړو. د الله په امان. والسلام.